هر قسمه انجکشن باندې او پټری باندې روزه ماتيږي. دریم نمبر دی مفتر معنن. د دې مطلب دا دی چې یو داسې سیز چې هغه بدن ته داخل شي خو په منافذ اصلیو باندې داخل نشي او بدن ته پیدا ورکړي، لکه مثلا انجکشن استعمال شي، ډریپ استعمال شي، یا یو بل داسې سیز استعمال شي منافذ اصلیو نه علاوه په یو بل طرف باندې چې هغه بدن ته پیدا ورکړي، نو په دې سره هم روزه ماته شوه او د دې به صرف د قضا راوړي او د دې کفاره په ده باندې نشته. دا به دا یو صنایع په دې کې دا جزیه موجود ده. په روژه کې چې چا انجکشن یا دوايي استعمال کړه نو په دې سره د روزه ماته شوه، بیا تا ته خدای پاک د طرف د رخصت دی، دا رخصت قبلول پتا باندې لازمي دي چې تا بیماری ښه زیاتېږي، لهذا ته به روزه خوري او ته به دوايي استعمالوي، ته به انجکشن هم لګوي، ته به ډریپونه هم لګوي، نور چې د هغې کوم ضرورت دي ته به هغه هم استعمالوي، غذا طعام هر څه به خوري. تا ته خدای پاک د طرف نه عفو ده چې که ته بیمار یې او د هغې باوجود ته انجکشن او ډریپونه لګوي او بیا هم وایي چې روژه نه ماتېږي، نو بیا خو به هغه انسان څه کوي چې هغه په میاشتو باندې بېهوشه پروت وي او هغه ته چې کوم دی نو دا غذا او طعام صرف په ډریپ باندې میلاویږي، نو بیا خو پکار ده چې د هغه خلکو هم ټوله روژه یې کړه، ځکه هغوی ته خو په ډریپ باندې چې کوم غذا میلاویږي او په ډریپ باندې خو روژه نه ماتېږي. نو دا خو د عقل خلاف خبره ده. نو معلومه دا شوه چې په انجکشن کې هر قسم انجکشن یې ډریپ وي، هغه د ګلوکوز ډریپ وي، د غذا ډریپ وي، هغه د وینې ډریپ وي، هغه انجکشن د رګ انجکشن یا هغه د مټ انجکشن په دې باندې روژه بالکل چې کله ته یو څیز په منافذو باندې استعمال کې هغه به اول ستا معدې ته ځي، هلته به معده دا کوم مشندري چې دا به کار کوي او بیا به حل کوي او دا به ستا په دې وینه کې شاملېږي، نو هغه چې کوم دی نو په انډایرکټ طریقې باندې شو ستا وینې ته به وروسته په قلار باندې داخلېږي او دلته کې چې کوم دی په رګ کې تا ته دا ستن ولګېده نو دا ډایرکټ ستا په وینه کې ډایرکټ استعمال شو، هغه انډایرکټ او دا ډایرکټ استعمال شو. نو یو عقل دی او یو سوچ دی انسان وکړي چې ګوره چې کله په انډایرکټ طریقې باندې زما بدن ته یو څیز داخلېږي نو ټول خلک وایي په هغې روژه ماتېږي او کوم چې ډایرکټ داخلېږي نو وایي په دې نه ماتېږي. دا خو عجیبه خبره ده. یو انسان په رمضان مبارک په میاشت کې ناجوړه دی او د هغې باوجود دی انجکشن لګوي، دی ډریپونه لګوي او دی وایي چې زما روژه په حال باندې ده او څوک ورته وایي چې ستا روژه نه ماتېږي. دا د الله جل جلاله رخصت نه قبلول شو. د الله جل جلاله په دغه آیات کریمه باندې چې فمن کان منکم مریض په دې آیات باندې عمل رانغی، ځکه دا آیات د دې د وجې نه دی چې ته ناجوړه یې نو ته روژه وکړه. د رمضان المبارک د عظیمه میاشت چې کله راشي نو د خلکو په منځ کې په یو مسله باندې اختلاف شروع شي چې آیا په انجکشن باندې یا په ډریپ لګولو باندې روژه ماتېږي که نه ماتېږي. د دې مسلې مکمل وضاحت د سره کومه، خو تاسو به د خپل وخت نه یو څو منټه وباسئ او دا ویډیو به تر اخره پورې وګورئ. د مسلې په وضاحت باندې او د هغې په حقیقت او په مقصد باندې به تاسو پوه شئ چې دا مسله څنګه ده، قرآن او حدیث او فقهای کرام په دې مسله کې څه وایي. د ټولو نه اول الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدة من ایام اخر. پس هغه څوک چې په تاسو کې هغه ناجوړی او یا دې په سفر باندې شي، مسافر شي، نو د الله جل جلاله د طرف نه تاسو ته رخصت دی چې تاسو روژه وخورئ او دغه ورځې بیا شمارئ، وروسته به د دغه ورځو قضا راوړئ. نو د الله جل جلاله د طرف نه رخصت شو هغه چاته چې هغه کله په رمضان مبارک په دې میاشت کې بیمار وي، نو بیمار ته الله جل جلاله رخصت ورکړ او چې د الله جل جلاله رخصت څوک نه قبلوي نو دغه انسان ګناهګار دی. په دې باره کې حدیث مبارکه دي ستاسو سره شریکوم او واورئ. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي، دا حدیث مسند احمد بن حنبل کې موجود دی په دویم جلد کې، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من لم يقبل رخصت الله، چې څوک د الله جل جلاله رخصت نه قبلوي نو دغه انسان دومره ګناهګار دی د عرفات د غرونو په برابر باندې به دا سړی ګناهګار دی، دومره په ګناه کې به دی مشهور دی. بل حدیث مبارکه دا دی صحیح مسلم کې امام مسلم په اولنی جلد 356 نمبر صفحه کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی. عن جابر ابن عبد الله، د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ روایت ته
قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مبارک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل علیکم برخصة الله الذي رخص لكم پتا سو باندې د الله جل جلاله په رخصتونو باندې عمل کول واجب دي چې کم تاسو د خدای پاک رخصت درکړي. نو مقصد مې دا دی چې کوم یو انسان په روزه کې ناجوړی نو دته د الله جل جلاله د طرف نه رخصت ته دې بدا روزه خوري. او د دې بل وجه دا ده چې د انسان د ځان چې دی نفس چې دی نو دا د الله جل جلاله امانت دی. نو چې کله دې بیماری او دته بیماری زیاتیږي نو دې په روزه خوري دته د روزې د خوړلو حکم دی. په بعض اوقاتو کې روزه خوړل په د باندې واجبي ځکه چې وان لنفسك عليك حق حدیث مبارکن ذکر دی. او الله جل جلاله فرمایي ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه ځان په زور باندې حرکت تماچو. نو چې کله یو انسان بیمار وي د رمضان مبارک میاشت وي نو دته د الله جل جلاله د طرف نه اجازت میلاو دی چې د روزه وکړي. وس که یو انسان پر رمضان مبارک په میاشت کې ناجوړه دی او داغي باوجود د انجکشن لګي د چې کم دی نو ډریپونه لګي او دی وایي چې زما روزه په حال باندې ده او څوک ورته وایي چې ستا روزه نه ماتېږي نو دا د الله جل جلاله رخصت نه قبلول شو. دا الله جل جلاله په دغه آیات کریمه باندې چې فمن کان منکم مریض په دې آیات باندې عمل نه لري ځکه دا آیات د دې وجه نه دی چې ته ناجوړی نو ته روزه وکړه. دا بحث په دې باره کې چې د الله جل جلاله رخصت قبلول لازم دي په انسان باندې. وسرته مفترات صوم بیانوما دا زما سره بدایع الصناعی دی د دې دویم جلد او صفحه نمبر 237 ته دې کې د مبارک فرمایي انتخاذ الشيء عند فوات ركنه امر ضروري. د یو سیز رکن چې دی داغي په قضا کېدو سره هغه سیز ماتي لکه روزه چې دا نو دا په عقل باندې په شرب باندې په جما سره ماتيږي سواء كان صورتا او مانن او صورتا لا مانن او مانن لا صورتا. دغه مفتر د صوم چې دی کدا صورتا او مانن دواړه وي او یا صرف صورتن وي او یا صرف مانن وي. نو کچرته کې پروژه کې صورتن او مانن دواړه مفتر اومندل شو یعنی اکل او شرب چې د صورتن اومو کو په منافذ اصلیو باندې په خله باندې خوراک اومو کو او مانن دا مطلب دی چې منفع للبدن وی اصلاح د بدن پکې کی د بدن ته صلاحتیا ورکړه نه فهم ورکړه. نو پروژه کې کچا دا کار قصدن آمدنو کو نو په دغه انسان باندې قضا هم لازم ده کفاره هم لازم ده. او کسرت صورتنی نو د دې دا معنی ده چې یو انسان په منافذ اصلیو باندې یو سیس وخوړو خو هغه سیس مانن نو یعنی بدن له صفایده نه ورکولا یعنی د ګټي وخوړي د پلاستیک وخوړو د کاغذ وخوړو د خاور وخوړو د ګټي وخوړي نو په دې باندې د روزه ماته شو خو صرف قضا په لازم ده کفاره کې نشته. دا مفتر صوم دی. دریم نمبر دی مفتر مانن. د دې مطلب دا دی چې یو داسې سیزو چې هغه بدن ته داخل شي خو په منافذ اصلیو باندې داخل نشي او بدن ته پیدا ورکی لکه مثلا انجکشن استعمال شي ډریپ استعمال شي یا یو بل داسې سیس استعمال شي منافذ اصلیو نه علاوه په یو بل طرف باندې چې هغه بدن ته پیدا ورکی نو په دې سره روزه ماته شو او د دې به صرف د قضا راوړي او د دې کفاره په باندې نشته. دا بدایع الصناعی په دې کې دا جزئیه موجود ده. نو معلومه دا شو چې مفترات صوم چې دین واغه درې دي صورتن او مانن دواړه چې ته هم خوراکو کې هم ستا بدن ته پیدا ورکی په دې باندې کچا خستن آمدن وکړو نو په دې باندې کفاره مشته او قضا هم لازم ده. دویم نمبر صورتن چې تا صرف خوراک وکړو خو یو داسې سیس دی وخوړو چې هغه بدن ته پیدا نه ورکوي ګټي دی وخوړي پلاستیک دی وخوړو کاغذ دی وخوړو خاور دی وخوړو نو په دې سره ستا روزه ماته شو خو تا باندې کفاره نشته. دریم نمبر مانن دی. نو مانن داسې سیس چې ستا بدن له پیدا ورکوي خو تا په خپل باندې نه دی خوړلې او بدن ته پیدا میلاو شو نو دا مفتر صوم دی. نو د دې نه دا معلومه شو چې انجکشن یا ډریپ لګول هغه بدن ته پیدا ورکوي نو د دې وجه نه د دې جزئیه نه دا معلومه شو چې دغه انسان روزه په دې باندې ماتي. او بل د احادیثونو او د آثارونو استدلال په دې خبره باندې چې په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روزه ماتيږي
نو په بخاری شریف کې حدیث مبارکه موجود دی په دې اولنی جلد په 260 نمبر صفحه کې چې الصوم مما دخل وليس مما خرج. روزه چې دا نو دا په هر هغه سیس باندې ماتيږي چې کم بدن ته داخل شي، وليس مما خرج او په هغه سیس باندې نه ماتيږي کم یو چې هغه د بدن نه خارج شي. او هم دارنګي سنن کبرا کې امام بیهقی رحم الله په سلورم جلد په 261 نمبر صفحه کې باب الافطار بالطعام وبغیر الطعام په دې کې دا روایت نقل کړی دی د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې د مبارک فرمایي انما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وانما الفطر مما دخل وليس مما خرج. دوه شیزونه په دې روایت کې ذکر شو، یو اودس او یو د روزې په باره کې. نو الوضوء مما خرج وليس مما دخل، اودس چې دا بار هغه سید باندې ماتيږي کم یو چې د بدن نه خارج شي، او روزه چې دا په دې پولټه باندې دا چې الصوم مما دخل وليس مما خرج، روزه دا بار هغه سید باندې ماتيږي چې کم بدن ته داخل شي، بار هغه سید باندې نه ماتيږي چې کم ته بدن نه خارج شي. نو لہذا دې روایت کې دوه سيزونه ذکر شو د یو بل په الټه باندې، یعنی یو روزه دا او یو اودس دی. نو روزه دا د اودس په الټه باندې دا اودس چې کم شي ستا بدن ته داخل شي په دې باندې ستا اودس نه ماتيږي، او روزه چې ستا بدن ته کم شي داخل شو نو په دې باندې روزه ماته شو. وس چې په دې اودس کې د منافذ اصلي چې د دې بحث پکې نشته لري چې ستا بدن نه د منافذ اصلیونه یو څه خارج شو نو ال بس تاو د سماتیږي نه، کچرته ستا د لاس ته وینه وته نو هم به تاو د سماتیږي. ولی الوضوء مما خرج ده دغه رنګ روزه ده چې الفطر مما دخل، روزه ماتیږي پاره چې کوم بدن ته داخل شو نو چې څنګه په روزو کې د منافذ اصلیو اعتبار نشته دی، نو دغه رنګ په دې روزه کې د منافذ اصلیو اعتبار په دې طریقه نشته دی چې لہذا تاسو صرف په خپل باندې خوراک کو دا معدې ته او یا دماغ ته ورسې نو ال بستا روزه ماتیږي، ورنه دغه منافذ اصلیونه په یو بل طرف باندې ستا بدن ته یو څه داخل شو، ستا بدن له پیدا ورکړه نو ستا روزه نه ماتیږي. دا خبره بے ځای ده او دا خبره غلطه ده. دا حدیث چې نو په مجمع الزوائد کې دا روایت موجود دی د دې په دریم جلد 295 نمبر صفحه کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ به فرمایي ما ته فرمایل چې یو ټوکړه شته د روټۍ نو ما چې کله ټوکړه ورکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ټوکړه علافی په خپل خله باندې لباسه کې خو دا او ما ته چې هل دخل بطن منه شيء آیا د دین زما ګیړه ته څه لاړو نو ما ته چې نه. نو نبی علیہ السلام فرمایل کذالک قبلۃ الصائم، دغه رنګ دا د روزدار خولول دي. انما الافطار مما دخل وليس مما خرج، روزه چې دا بار هغه سید باندې ماتيږي چې کم بدن ته داخل شي، وليس مما خرج نه ماتيږي باغ سید باندې چې کم د بدن نه خارج شي. نو دا احادیث او آثار چې پدې کې استدلال پدې خبره باندې شو چې کم سید بدن ته داخل شي نو پدې باندې روزه ماتيږي. د دې نورستو وس هغه خلک چې کم وایي چې په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روزه نه ماتي، دغه خلکو دلایل سړي او د دې په باره کې فقهای کرام سوي. نو د ټول اولنۍ خبره د کم یو سیز دا معدې ته ورسي او دماغ ته ورسي، د دماغ او د معدې په منځ کې یو منفذ دی، نو چې کله دماغ اما او جو په معده دې ته یو سیز ورسي نو ال به په دې باندې روزه ماتيږي، او چې دې ته نه رسیدي نو په دې باندې روزه نه ماتيږي. وای دا ځکه چې یو سړی یو جعلي سوریو کې مثلا پستنې باندې نو د دې معدې ته څه کنیکشن نه رسي، لہذا معدې ته داسې نه رسي او دا دماغ ته نه رسي نو د روزه په څه کنه ماتي. نو دا ووري چې فقهای کرامو چې کله دا قید لګولې دي د دماغ او یا د معدې نو دا په قران کې او یا په حدیثو کې نشته دي، دا فقهای کرامو په خپل اجتهاد باندې دا قید لګولې دي. او وجه دا و چې په هغه وخت کې دا جدید تحقیق دا ساينسي تحقیق دا کم کیمیایي طریقه چې دا د انجکشن نو دا نه و په هغه طریقه باندې چې کم دا هغه وخت چې کم علاجونه نو هغه دوی و دا دوی به انسان وخوړه دا به معدې تراله معده کې چې به کم دی هغه به حل شو او بیا به په وینه کې شاملې ده. نو الته کې حل هغه
بل یو حل د دې نو ځکه دیو د معدې او د دماغو دا قید چې دی نو دا په اجتهاد باندې لګولی دی او پاتې شو دا زمانه. نو په دې زمانه کې هغه کیمیایي طریقه چې دا چې کوم ویټامین دی که ویټامین A B C D هغه E K پورې نو دا ټول ویټامین په کیمیایي طریقې سره دا اوس په یو شیشه کې په دستن په تور او د ډریپ په شکل باندې چې کوم دی نو دا بند دي. دا زما او ستا بدن ته چې کله دا ولګي په طریقې اوله سره زما او ستا بدن ته پیدا رسوي. ولې د هغې وجه دا ده چې کله ته یو څیز په منافذو باندې استعمال کې هغه به اول ستا معدې ته ځي، هلته به معده دا کوم مشندري چې دا به کار کوي او بیا به حل کوي او دا به ستا په دې وینه کې شاملېږي. نو هغه چې کوم دی نو په انډایرکټ طریقې باندې شو ستا وینې ته به وروسته په قلار باندې داخلېږي او دلته کې چې کوم دی په رګ کې تا ته دا ستن ولګېده نو دا ډایرکټ ستا په وینه کې ډایرکټ استعمال شو، هغه انډایرکټ او دا ډایرکټ استعمال شو. نو یو عقل دی او یو سوچ دی انسان وکړي چې ګوره چې کله په انډایرکټ طریقې باندې زما بدن ته یو څیز داخلېږي نو ټول خلک وایي په هغې روژه ماتېږي او کوم چې ډایرکټ داخلېږي نو وایي په دې نه ماتېږي. دا خو عجیبه خبره ده. نو په ډایرکټ باندې خو په طریقې اوله سره ماته شوه چې په انډایرکټ سره چې هغه معدې ته ورسي وروسته په وینه کې شاملېږي او دلته کې دا ډایرکټ چې دی په وینه کې شامل شوه نو په دې سره په طریقې اوله باندې روژه ماتېږي. بل دلیل د دې دا دی چې هر هغه څیز چې هغه په منافذ اصلیو باندې بدن ته داخل شي نو هله به په دې باندې روژه ماتېږي او که په منافذ اصلیو باندې داخل نه شوه چې منافذ اصلي کې دیو دا کوم شپږ اعضا چې دی دا پکې شاملې چې هغه خوله ده، پوزه ده او غوږونه دي او احد السبیلین دي. نو دا شپږ منافذ اصلي دي په دې باندې چې کله بدن ته یو څیز داخل شي هله به روژه ماتېږي او چې په دې نه داخل شوي نو په هغې باندې روژه نه ماتېږي. نو ګورئ دا خبره د دوی چې ده نو عقلا او نقلا چې دا خطا ده. یو وجه خو چې کوم احادیث مبارکه هغې چې کوم آثار او استدلال هغه خو موږ وکړو. دویم نمبر خبره دا ده چې په هدایه کې دا مسله ذکر ده چې ولو اقطر فی اذنیه الماء چې یو انسان په دې خپل غوږ کې اوبه واچوي نو په دې باندې د دې انسان لا یفسد صومه د ده روژه پرې نه ماتېږي. خو که چېرته کې دی په دې غوږ کې د تیلو څاڅکې وکړي تیل پکې ور واچوي نو په دې سره د ده روژه ماته شوه. دا ولې دا څه وجه ده؟ وجه دا ده چې په اوبه یې پکې واچولې نو اوبه چې دی نو دا دې بدن ته څه فایده نه ورکوي. په دې دوه درې څاڅکې د دې واچولې په دې کې بدن ته فایده نه میلاویږي او پاتې شو تیل یې پکې واچول نو هغه بدن ته فایده میلاو شوه نو هغه مفتر معنا په دې کې وموندلی شو د ده روژه ماته شوه. او سره د دې نه چې کوم جدید تطبیق تحقیق چې کله وکړي ډاکټرانو چې کوم تحقیق کړی دی نو په دې غوږ کې داسې یو سوری نشته دی چې هغه دماغ امه یا جوپې معده چې دی نو هغې ته لاړ شي. ولې که چېرته په غوږ کې سوری وشي نو دا خو پرده وشي ده بیا به انسان کوڼ یا به بیا څه اوري نه. نو معلومه شوه چې په غوږ کې څه منفذ نشته دی داسې چې هغه معدې ته ورسي او د هغې باوجود ټول فقهای کرامو بل اتفاق لیکلي دي چې کله یو انسان په غوږ کې دوایي واچوله نو په دې باندې د ده روژه ماته شوه. او بله خبره دا کوي چې ګوره په دلیل دا ورکوي چې په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روژه ځکه نه ماتېږي چې دا په منافذ اصلیو باندې هم نه ده او دا معدې ته هم ډایرکټ نه ځي لکه څنګه چې مساماتو باندې یو انسان له ګرمي وشي په ګرمۍ کې دی په ځان باندې اوبه واړی په دې مساماتو باندې دا اوبه چې دی نو دنده داخلي شي بدن ته په دې روژه نه ماتېږي نو لهذا په ډریپ او په انجکشن باندې هم روژه نه ماتېږي. نو داسې دلیل هم ډېر ضعیف دی ځکه دا قیاس مع الفارق دی. د دې استثنا چې دی نو هغه شارع کړې ده. شارع ویلي چې یاره مسامات هغه تاسو تعبدي هغه تاسو که په هغې باندې کوم اوبه چې دی نو بدن ته داخل شي او تا ته یخوالی محسوس شي نو په دې باندې ستا روژه کې څه فرق نه راځي. نو لهذا دا قیاس کول په هغې باندې دا قیاس مع الفارق دی. بل دلیل دا دی چې ګوره په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روژه ځکه نه ماتېږي چې که چېرته کې لړم یا مار ته وچې شي نو زهر خو په ټول بدن کې خورېږي او سره د دې نه چې د مار په چیچلو باندې او یا د لړم په چیچلو یا بل یو زهریلی څیز په چیچلو باندې چې ستا په بدن کې زهر خوارم شي نو ستا روژه نه ماتېږي. نو لهذا معلومه شوه چې هر هغه څیز باندې به روژه ماتېږي چې هغه په منافذ اصلیو کې او که داسې نه وي نو بیا به ستا روژه نه ماتېږي. نو دا خبره داسې قیاس کول چې دی نو دا هم باطل دی. وجه دا ده چې په دې کې دوه صورته دي. په دې کې یو صورت لازمي دی یو صورت پکې متعدي دی. یو صورت لازمي داسې دی چې یو څیز دا دی چې ته په لاره باندې روان او ته یو غیر ارادي یو غیر اختیاري لړم چې دی نو هغه ته وچیچلي یو مچۍ ته وچیچلي او مار چې دی ته وچیچلي نو په دې باندې ستا روژه نه ماتېږي.
او یو داسې دی چې ته دا مار قصدن عمدن ونیسي او خپل بدن ته یې نږدې کړي چې هغه تا باندې چک ولګوي، یو زهریله څیز ونیسي او خپل بدن کې د هغې زهر ورپرېږدي په قصدن عمدن، نو په دې سره ستا روژه ماته شوه. نو په دې کې هم دوه صورتونه دي. نو دا کوم چې غیر ارادي دی، نو لہذا دا په انجکشن او په ډریپ باندې دا په استدلال کې نیول او په دې باندې دلیل نیول دا بالکل باطل دي. ها دا موږ هم وایو یو انسان په لاره باندې روان دی، په لاره کې یو داسې څیز دی مثلا انجکشن پروت دی، خو د ده قصدن د ده اراده نشته دی، هغه انجکشن دی ارتاو شو چې دی نو بدن کې داخل شو، نو په دې نه ماتېږي، هم غیر ارادي دی. خو هغه انجکشن او هغه ډریپ که هغه په مسلز کې په غوښه کې لګي، که هغه ډریپ وي، که هغه انجکشن وي، هر قسمه انجکشن وي، نو په دې باندې د ده روژه ځکه ماتېږي چې قصدن عمدن د ده ښه په سوچ او په اختیار کې دی او دی چې دی نو په خپل بدن کې دغه مفتر معنن څیز چې دی چې هغه د ده بدن ته پیدا ورکوي، نو دا پکې داخلي، نو ځکه د ده روژه په انجکشن باندې او په ډریپ باندې ماتېږي. بله خبره دا ده چې بعضې کسان وایي ته رګ په هغې باندې خو ماتېږي، خو مسلز په هغې باندې د کوم چې په غوښه کې کوم استن ولګي، په مټ کې ولګي، لهذا په هغې باندې روژه نه ماتېږي. نو دا مو اورئ چې په دې انسان په دې غوښه کې په دې مسلز کې چې کوم دی نو یو د جاذبیت یو معنی پکې پرته ده. لکه مثلا ستا په معده باندې دړلې او تا په مټ کې ستن وله، هغه معدې ته پیدا ورسېده او ستا معده روغه شوه. دا ولې؟ دا ځکه چې په دې کې جاذبیت شته، دا جذب کوي او ستا هغه معده چې دی نو دا خرقې هلته تا له پیدا درکوي. او مخکې ته ما د بدایع الصنایع عبارت وي چې کوم تا ته مفتر معنن میلاو شي، نو چې ستا بدن ته پیدا ورسوي، نو په دې باندې ستا روژه ماتېږي. نو که ته په مسلز کې په مټ کې هم ستن ووایې او د کوم څیز دپاره یې ووایې، هغه ځای ته د هغې اثر رسي او تا ته پیدا رسوي، لهذا په هغې باندې ستا روژه ماتېږي. اخري خبره تک دا کوم، د دې ټولو خبرو خلاصه دا شوه چې انسان چې کله د روژې په حالت کې دته د الله جل جلاله د طرف نه د امر دی چې کله ته ناجوړی نو ته به روژه وخورې، نو دا به اله برابرېږي چې ته وایې چې یاره پاتېږي. او آخري خبر دا ده چې بنا د عباداتو په احتیاط باندې ده. نو احتیاط په دې خبره کې دی چې ته انسان ته وایې چې ستا روژه په انجکشن او ډریپ وغیره باندې ماتېږي، نو دې انسان سره به احتیاط دی چې دی به د هغې قضا راوګرځوي. او که چېرته کې ته وایې چې نه ماتېږي، نو دا انسان خو بیا د هغې قضا نه راګرځوي. نو احتیاط په دې کې دی، په دې مسله کې احتیاط دی چې ته انسان ته وایې چې ستا په انجکشن لګولو باندې روژه ماته شوه، نو د سره به غمي دا روژه به دی وخوري او د دې قضا به بیا راوګرځوي. او د دې باوجود که چېرته یو انسان داسې وایي چې نه زما دا مسله ټیک ده چې په انجکشن باندې روژه نه ماتېږي او ستا دا خطا ده چې په انجکشن باندې روژه ماتېږي، نو تاسو په خپله باندې فیصله وکړئ چې احتیاط په کوم یو کې دی. په دې مسله کې احتیاط زیات دی چې څوک وایي په انجکشن باندې او په ډریپ باندې روژه ماتېږي. ولې؟ دغه انسان به یوه روژه بله ونیسي، نو که د ده دا بل طرف دا مذهب صحیح و، دی وایي چې په انجکشن باندې روژه نه ماتېږي، نو یوه روژه باندې د بیا سیوا وړي او خدای پاک به په آخرت کې د دې زیاته پیدا ورکوي. او که چېرته کې په دې باندې عملو کې چې په انجکشن باندې روژه ماتېږي او په ډریپ باندې روژه ماتېږي، نو بیا به هم دی دا روژه نیسي، نو د ده روژې به مکملې. نو عرض مې دا دی چې بنا د عباداتو په احتیاط باندې ده. نو احتیاط په دې خبره کې دی چې دی په انجکشن باندې په ډریپ باندې یا نورو بیماري درته راغلي او دی د هغې متعلق دوایي استعمالوي، نو په دې باندې د ده روژه بالکل ماته ده. دا روژه په ده باندې صرف قضا لازم ده، کفاره پرې نشته دی او دا روژه به بیا نیسي. او کم آثارونه چې استدلال وکړی شو چې الفطر مما دخلا وليس مما خرجا والوضوء مما خرجا وليس مما دخلا، نو په دې کې هغه څیزونه داخل شي چې کم مفترات صوم دي او یا چې کوم دی نو هغه نواقض د وضو دي، او په کومونه چې شارع استثناء کړي ده نو په دې کې نه داخل، لکه مسامات شو یا مسواک استعمالول شو یا چې کوم دی رانجه لګول شو، نو د دې استثناء چې کوم په نورو حدیثو کې راغلی ده، نو لهذا دا په دې کې نه داخل. او د دې نه علاوه د دې حدیث مطلب هم دا دی چې روژه چې لپاره هغه څیز باندې ماتېږي چې کوم بدن ته داخل شي. نو د دې ټولو خبرو خلاصه دا ده چې احتیاط باندې عمل وکړئ. نبی علیه السلام مبارک فرمایي الصوم جنة، روژه چې ده نو دا ډال دی، نو دا ډال به تا اله بچ کوي د ګزار نه چې کله دا ډال ستا روغي او سالمي، نو دا ډال به ته روغ او سالم اله ساتي چې ته په دې کې احتیاط وکړې. نو احتیاط په دې مسله کې دی چې په هر قسمه انجکشن باندې او په ډریپ باندې روژه ماتېږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د روژې چې څومره ثوابونه دي، فضایل دي، زموږ او تاسو په نصیب کې وګرځي او د دې د پوره احکاماتو او آدابو سره دغه روژه د اول نه تر اخره پورې زموږ او تاسو په زندګۍ کې الله جل جلاله سره د قبولیت راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.